که څوک وایي زمونږ کور نشته نو مهرباني وکړئ هغه ته خپل مستقل کور وښایئ. کم جي دا زمونږ کور دی ښه، دا چې دا کم خلک دلته اوده دی که نه جي، دا آخري ارامګاه ده. دا مونږ چې پکې نن سبا یو دا زمونږ عرضي کور دی جنابو، مونږ میلمانه یو په دې کې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، په دې دنیا کې داسې زندگی تیره کا گویا چې ته یو مسافر او په لار باندې روان یې. نو جناب دا زمونږ حقیقي کور دی. الله دې د دې کورونو مونږ ته حقیقت نصیب کړي. دا جی یو صحابي قبر ته ودرېد او وی ای قبر ته څومره خاموش یي، تا کې دننه څومره خبرې اترې دي. او یو صحابي فرمایي وی هر کله چې ما دفن کوي که نه نو ما سره دومره ایثار شي، دومره چې یو اوښ ذبحه شي او د هغې غوښه تقسیم شي، دومره ما سره ایثار شي. ولې زه جي به یریږم، ډېر عجیبه عجیبه حالات په ما ته راځي. نو جنابو د دې ځای فکر فکار دی. دا زما او ستا حقیقي کور دی، دا زما او ستا د همیشه همیشه د پریوتو ځای دی جي. الله دې د دې ځای موږ ته حقیقت نصیب کړي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې انسان په دې قبر کې کیدي نو وی د خلکو د خپو کشار ختم شوی نه چې دوه فرشتې ورله راغلي. مر ربک، رب دې څوک دی، نبی دې کم دی، نبی دې څوک دی، او دین دې کم یو دی. نو جناب دا په منونو خاورې به راباندې د پاسه راواوړي او ټول خلک به رانځي. دا اوس زمونږ حقیقي کور دی. ښه په یو قبر یې لیکلي وی داسې زومه لکه ته چې څنګه یې او داسې به تشې لکه زه چې څنګه یم. جناب دې ځای کې به ټول مونږه ډډې لګو. دا زما او ستا حقیقي کور دی او دا جي ډېر عجیبه منظر دی. دا د آخرت د منزلونو د ټول نه لومبی منزل دی. څوک چې په دې کې کامیاب شو جناب وروسته ټول منزلونه به ورته آسان شي، او څوک چې په دې کې جي ناکامه شو وروسته ټول منزلونه به ورته ګران شي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ما ته ویره ده چې تاسو به د یرې د وجې نه مړي خښول پرېږدئ. ګینې ما به دعا کړی وی چې الله تاسو ته د قبر عذاب وښیي. الله اکبر کبیره جي. نو دلته به بیا چاته آوازونه کو. الله دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي. ولې به عثمان صاحب راتلو او قبر چې به ولید نو دومره به یې جړل چې ګیره مبارکه به یې لمده شوه. چاته تپوس وکړو جناب تاسو د قبر په لیدو د بل سیس په لیدو نه جاړئ، څومره چې د قبر په لیدو جاړئ. تا ته څه پته ده قبر د آخرت د منزلونو نه د ټولو نه لومبی منزل دی جي. الله دې موږ د دې ځای د مارانو نه بچ کړي، الله دې موږ د دې ځای د لړمانانو نه بچ کړي، الله دې موږ د دې ځای د دې ټکي نه بچ کړي. لا ادري دا ډېر د ناکامۍ ټکی دی جي. الله دې موږ په دې ځای کې بسترې د جنت نصیب کړي زمونږه. الله دې موږ دې ځای کې د جهنم د بسترو نه وساتي جي. دا ډېر ځان له به صرف یوازې پراته یو په دې قبر کې. نن دې موږ سوچ وکړو جي او په ځان له ځای کې د کینو په تیاره کې او موږ دې ووایو جي دا زمونږ قبر دی. الله اکبر. ټول خپل بچي به رانه پاتې، مال او دولت به رانه پاتې، او په داسې کپړه کې به موږ دلته راوړي چې جي خلک ترې کرکه کوي. کپن چې ورته وایي جي د هغې نه خلک کرکه کوي. نو جناب دا وختي یو ځای کې ومه او یو کس وي جي کور مې نشته، یو ورته وي ډېره قیمتي خبره ورته وکړه. ولې نشته کور شته لاړ شه مقبرې ته. دا زما او ستا حقیقي کور دی. او په یو قبر یې لیکلي وایي داسې زومه لکه ته چې څنګه یې او داسې به تشې لکه زه چې څنګه یم. نو جناب دا ځای نه دی، په دې کې بیا امیر او غریب ټول یو شانتې پراته دي جي. نه د امیر دپاره جي پکې، نه د مالدار دپاره پکې سنگي مرمر شته، نه د مالدار دپاره پکې جي چېرته بل څه څیز لګي. نه هر یو جي یو سب کې ودرېب، د هر چا دغه 15 فټه ځای جي. نو غرض مې دا دی چې د دې ځای دپاره مونږ تیاری وکړو جي. ان قریب د مونږ تاسو ټول به دلته ډډې لګو، او څوک چې دلته راغلي دي جي بیا تلي نه دي. ښه دا نن سبا چې ما او تا په کم کورونه کې دا عرضي دي جي، دا خو مسافرخانه ده. زما او ستا پکې یو څو ورځې دي بس روان یو جي، او پته نه لګي څه ټایم دا واګې راښکي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي. نو جناب
دا خاورې چې پرتې دي دې کې دننه داسې خلک دی قسم درته خورم چې څوک دا نه و چې دا موږ سره تیر شوي دي دوی موږ سره خوراک څښاک کړی دی دوی زمونږ په مجلسونو کې پاتې شوي دي نه بس خاموشه پرته ده ویرانه پرته ده اډو غږ نه کوي جي نه ماته وایي چې دلته یې نه هلته یې نه خاموشه دنیا ده دا جي نو موږ تاسو ټول دلته را روان یو نو جي د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری دی جي الله دې د دې ځای د تیاری توفیق موږ تاسو له راکړي